الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ السلام فرمائی دا رزق خپل کس د چا په قسمت چې دا رزق لیکل شوي دا داسې را پیدا کوي لکه څنګه چې د سړي مرګ دی را پیدا کوي. که هر ځای کې وي که نه هغه ته چې کوم ځای کې لیکل شوي نیټه هغه ته په هغه ځای کې مرګ میلاویږي. نو دغه شان د نبی علیه السلام فرمایي چې څنګه د یو سړي رزق کوم ځای کې لیکل شوي هم هغه ځای کې هغه ته هغه خپل رزق میلاویږي. دلته قابل غور خبره دا ده چې زما او ستاسو په ذهن کې دا خبره راسخه ده، کلکه ده چې یاره زما اجل کوم ځای کې دی، زما نیټه کوم ځای کې ده، زما آخري ساه کوم ځای ده، ما ته به مرګ هم هغه ځای کې راځي. خو لیکن د دې برعکس ما او تاسو د رزق باره کې چې کوم دی ډېر زیات فکرمند یو. اوس یاره بس کمه شوه او زیاته شوه او زیاته مې نه کړه او دا چلو شو نه، چې الله رب العزت څومره رزق زما لیکلی دی او کوم ځای لیکلی دی هغه ځای کې به ما ته میلاویږي. لکه څنګه یو عامه واقعه ده که نه، ډېر علما بیانوي چې غالبا د موسی علیه السلام چې موسی علیه السلام یو کاڼی مات کو، دغه کاڼي درمیان کې بیا بل دغه شانتې یو چینجي د کاڼو منځ کې پروت دی او د هغه په خوله کې چې کوم دی شنه پاڼه ده. نو الله رب العزت عرض دا کوم چې الله رب العزت کوم ځای کې چاته د چا کوم ځای رزق لیکلی شوي هغه ته به هغه رزق هغه ځای کې میلاویږي. یو طالب علم باره کې راځي چې هغه یو کتاب مطالعه کوله، نو هغې کې ولیده چې بروزي برصد، یعنې روزي رزق سړي ته په زوره باندې میلاویږي. دا به ورته په زوره باندې میلاویږي، که ستا خوښه وي او که دې نه وي خوښ، خو لیکن تا ته به میلاویږي. هغه وایي چې یاره دا حدیث ګوره حدیث چې کوم دی دا زما او ستاسو ایمان دا دی چې نبي علیه السلام هر یوه خبره چې کوم ده دا 100% صحیح ده، ټیک ده، خو لیکن هغه هسې یو دغه کو ازمیښت کو چې یاره یقینا دا داسې ده او که نه ده. د کور نه ځان خفه که، د کور نه ځان خفه که یاره نه خورم، خبره صرف معلوموله چې او یاره په زوره باندې میلاویږي او که نه میلاویږي. بل یارانو دوستانو هغې نه ځان خفه که یاره بس نه خورم. بیا روانو دغه شانتې ځان له یو طرف خوښ که چې یاره ځنګل ته ځم، هغه ځنګل منځ کې یو دغه راته قبرستان. نو پخوا دا منتونه اکثر چې مونږ لکه منت ومنو که نه څه منښته وکړو، نو دغه شانتې چا منښته کړې وه اکثر چونکې مخکې علم ډېر کم، نو یو قبر باندې چا روټۍ ایښې وه، روټۍ وښه وه، ورسره خوا کې څه کسان ناست وو. ته چې وکته دوی چې راسې نه دا کسان اوس باندې دغه روټۍ په زوره باندې راکړي، دغه ځای نه وتښتېد. څنګه په منډه شوه دغې سړو ورته خیال هغې راټینګ که ښه ته څه وایې چې دې روټۍ کې دې مونږ ته څه واچولو، ته وایې چې یاره دا به دې وخوري او مړه به شي، زهر دې اچولی دي، راشي شابه راټینګ یې نه خورم هغه خو دا دغه ازمیښت کو چې خورم نه، او هغې شک شه جوړېده و یقینا دې کې څه اچولي وی واهه ورته وایي چې دا به مونږ سره اوس خامخا یې خوري، زمونږ دا شک لږ شي، ته به هم خورې او مونږ به خورو. نو حتی هغه رزق یې هغه روټۍ په هغه باندې په زوره باندې وخوړه. نو عرض دا کوم دغه شانتې مرګ چې کوم دی دا هر سړي ته د هغه په نیټه باندې او چې کوم ځای کې مقرر وي الله رب العزت به هغه ځای ته رسوي او هغه ځای کې ورته مرګ راولي.
لکه یو مشهوره واقعه ده کنه چې سلیمان علیه السلام په ملک شام کې ناستو، خپل دربار کې خلک ورسره ناستو. اسرائیل علیه السلام راغی، یو سړی داسې دی چې د سلیمان علیه السلام په دغه کې ناستو دربار کې. سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي چې یاره ته په یو وخت کې لکه دلتم روح قبض کی او په مثال کے طور پر د دنیا په بل ګوټ کې په بل دغه شانته مختلف زمین کې د یو په یو وخت کې څنګه روحونه قبض کې. نو هغه ورته وایي چې په دنیا کې مختلف زمینو کې دغه روحونه قبض کول دا ماته داسې دي لکه چې د یو سړي مخ ته یو پلیټ پروت یو په هغې کې د انار دانې پرتې، نو هغه چې څومره غواړي او څونه کمې کمې غواړي هغه ترې راوچتولی شي. نو دغه شانتې الله رب العزت ماته دا اسانه کړي دي. د دنیا دا روحونه ماته لکه داسې دي لکه چې په پلیټ کې د انار دانې پرتې وي. نو چې زه کله وغواړم او د کوم ځای نه وغواړم نو بس هغه راوچتې کړم. د سلیمان علیه السلام په دغه دربار کې یو سړی ناستو، اسرائیل علیه السلام به ورته ډېر داسې په غور باندې کتل، بار بار ورته کتل چې کله سلیمان علیه السلام د دربار نه اسرائیل علیه السلام لاړ. سلیمان علیه السلام نه دغه کس تپوس وکړه چې دا څوک و؟ سلیمان علیه السلام ورته وایي دا اسرائیل علیه السلام هغه راغلی. نو دا کس ورته وایي پخپله وایي چې یاره ته خو ماته داسې نیغ نیغ کتل هسې نه دلته رانه روح قبض نه کړي او د دلته نه بس ما چې کوم دی هوا ته حکم وکړه چې دلته نه مې چېرته بوځي. نو ته چېرته؟ هندوستان ته. هندوستان پلان کې علاقې ته مې بوځي. یو ورځ بعد سلیمان علیه السلام ته خبر ملو چې هغه پلان کې کس چې ستاسو دربار کې ناست و هغه په هندوستان کې په پلان کې ځای کې وفات شي. اسرائیل علیه السلام بیا راغی سلیمان علیه السلام ته او ته وایي چې یاره زه خپله حیران وم په دې خبره باندې. ما ته الله رب العزت حکم کړی چې د دې کس روح چې کوم دی په هندوستان کې په پلانکي ځای کې قبض کول دی، دی به په پلانکي ځای کې د ده نه روح قبض کې. زه حیران وم چې یاره چېرته ملک شام او چېرته هندوستان او یو ورځ بعد د ده صرف یو ورځ ده، دی به یو ورځ کې څنګه هلته رارسي؟ زه خپله حیران وم. نو ځکه مې دلته داسې نیغ نیغ کتم چې ما دی به څنګه په دغه یو ورځ کې هغه دی ته رارسي. نو عرض تا کوم چې یاره ما او تاسو سره خو د دې خبرې یقین شته چې یاره زما چې کوم ځای کې نیټه لیکلې ده هغه ځای کې به زما نه روح قبض کېږي، خو لیکن د دغه د رزق باره کې چې کوم دی بیا ما او تاسو ډېر زیات فکرمند یو. یاره بس میلو نه شو دا نه چې څومره رزق الله رب العزت زما لیکلی دی هغه چې هر ځای کې ما ته به میلاویږي. که د ځمکې په تل کې ولې نه وي هم به ما ته زما رزق په خپل ټایم باندې چې کوم ټایم الله رب العزت مقرر کړی هغه ټایم کې به ما ته میلاویږي. الله رب العزت ته دغه خبرې زما او ستاسو ذهن ته کوزې کړي. الله رب العزت ته په دغه خبرو چې کوم دی زما او ستاسو یقین پوخ کړي. ما خو دا ورغی.